صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. عزتمندو داننے درس پدی خبر باندې دے چې کما فرصت او ټیم الله تعالی بنی آدم له ورکړې دے کم عمر ورکړې دے نو دا ډېره قیمتي سرمایه ده او دا ډېره قیمتي اساسه ده. دا داسې اساسه ده چې دا د دې ژوند دا هر لمحه او هر منټ او ګنټه دا هر یوه د کار ده دا په د باندې تیریږي او روانه ده. دا د دې ضیاعت او د دې ضایع کول او د دې بربادول او دا اسې تیرول دا انتهایی لوی خساره او لوی تاوان دی. دا د دې صورت په شان نزول کې دا خبره ذکر شوی دا چې یو ډېر لوی تاجر حضرت ابوبکر صدیق ابن قحافه رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو لومبنی خلیفہ دی چې کله په مکه معظمه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ اعلان وکړ او دا د پخوانه د پیغمبر خدا ډېر دوستو نو چې دته کله الویو چې ابوبکر ما ته د الله د طرف نه پیغمبري ملاو شو نو دا ورته فوراً ویل چې صدقته پس تا رښتیا وویلې. د دې وجې نه دې ته صدیق اکبر وایي چې د پیغمبر خدا په خبره کولو باندې بې سوچه بې سمجه ویل صدقته تا رښتیا ویلي دي. دا یو ډېر لوی مشهور تاجر و ډېر هوښیار تاجر و حضرت ابوبکر صدیق په مکه معظمه کې د هغه جاهلیت په زمانه کې نو چې کله د ایمان راوړو نو د یو ملګری دی هم عصر دی هغه ملګری ورته وایي چې یاره ته خو دنیا پرې کارونو کې ډېر لوی هوښیار انسان وي عقلمن انسان وي پویا انسان وي دا اوس تر باندې څه چلو شو په دې خبره کې چې تا بې سوچه بې سمجه هغه ته صدقته وویو او تا په هغه باندې ایمان راوړو نو ته د هغه لوی لویو خدایانو چې کوم زمونږ دلته په مکه معظمه کې دي د هغې د شفقت او د توجه نه ته محرومه پاتې شوې او دا چې د هغې دا توجه او د هغې دا رحمت او د هغې دا شفقت او د هغې دا سپارش ستا نه لرې شي نو ته خو په ډېر لویه خساره کې راشي او په ډېر لوی تاوان کې به راشي بلکې رالې ته په دې کې چې تا دا قسم حرکت وکړو. بل طرف ته ستا ډېر لایق او ډېر لوی دانشوران مشران د هغې هغه ښودلې شوې لار تا پرېښوده او په بله لار باندې روان شوې نو ته ډېر د لوی خسارې او د لوی تاوان سره مخامخ شو. نو الله رب العزت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې په مکه کې سوره عصر نازل کړ او په دې سوره عصر کې دا خبره په ګوته کړه او دا جواب د حضرت ابوبکر صدیق او هم عصر ته او مرګري ته ورکړ چې په حقیقت کې محرومه او په حقیقت کې تاوانی
هغه منکران خلق او کافران خلق او مشرکان خلق دی اصل تاوانی اصل په زیان کې او اصل په تاوان کې چې پراته دي نو هغه منکران خلق دي کافران خلق دي مشرکان خلق دي هغه د الله د لارې نه په بل لار روان خلق دي دا خلق اصل کې په خساره کې دي او حضرت ابوبکر صدیق د دنیا او د آخرت په ګټه کې دی او په تاوان کې نه دی نو الله رب العزت او فرمایل والعصر قسم می دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر یقینا هر یو انسان په تاوان کې دی او په زیانکاری کې دی الا الذين امنوا مگر هغه کسانو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي وتواصوا بالحق یو بل توصیت کوي په حق باندې وتواصوا بالصبر او یو بل توصیت کوي په صبر کولو باندې الله رب العزت چې په مخلوق باندې قسم خوري نو دې مطلب دای چې دا مخلوق گواه دی نو الله په دې باندې قسم خوري نو دلته الله په زمانه باندې قسم خور دا ډېر لفظونه دي دهر دی حین دی عصر دی بشمار الفاظ چې دا غینه تعبیر په زمانه سره کیږي خدل ته قرآن په عصر سره تعبیر وکړو چې ول عصر قسم می دی په زمانه باندې ذکر دی عصر په زمانه کې ډېر لوی خبره پرته ده چې عصر اصل کې هغه حالات عجیب عجیب حالات په انسان باندې په دې زمانه کې تیریږي عجیب وختونه په انسان باندې راځي کله ګټې دی نو په انسان باندې راځي دا په زمانه کې دن نه دی او کله تاوان راځي نو دا په دې زمانه کې دن نه دی په انسان باندې راځي کله خوشحالي وخت دی او کله خفګان وخت دی دا ټول په انسان باندې په دې زمانه کې تیریږي او دا زمانه د قصر روانه ده ذکر الله تعالی په زمانه باندې قسم وخور عصر د مازیګر ټیم ته وایي عصر د مازیګر مانځه ته وایي نو د مازیګر په مانځه باندې الله قسم خوري د مازیګر په دې وخت باندې الله قسم خوري او په تاریخ عالم باندې الله قسم خوري زماري په مونږ د مازیګر باندې قسمي چې عام طور سره د انسانانو مسلمانانو نه ضایع کیږي چې اخیر ټیم دی د ورځې نو هر سړی خپل کار راغونډی شپه را روانه ده او بسا اوقات دغه نوزګارتیا د وجې نه د مازیګر مونځ ته پاتې شي نو الله په مازیګر په مونځ باندې قسم خوري زماري قسمي په مونځ د مازیګر باندې احادیثو کې او په قرآن کې دې ته صلات اسطا ویلې شوی د مازیګر مونځ ته په ټولو منځونو کې غوره مونځ چې کوم دی دا د مازیګر دی نو په دغه غوره مونځ باندې الله تعالی قسم خوري چې دا غوره مونځ د خلکو نه خرابېږي دکاندار خپله دکانداري راټولوي زر زر او خپل حساب کتاب برابري نن څونه وګټلې څونه مې وبیللې څونه خلک مې دوکه کاو څونه خلک مې نن وواهه دا قسم سوچونه فکرونه کوي زمیدار خپل ایوه کوي دا ګوټ وغیره راماتومونه دا مونځ به وکړم چې دا ګوټ رامات کم که نه نو بیا به دغه وکړم نو هغه نه په دې باندې دا مونځ خرابېږي او دغه شعار قوم نه دا مونځ خرابېږي نو الله پې قسم خوري چې زمارې قسمي په دغه غوره مانځه باندې زمارې قسمي په دغه وخت د مازدیګر باندې زمارې قسمي په زمانه باندې زمارې قسمي په تاریخ عالم باندې او دا قسم الله په دې خبره خوري ان الانسان یقینا هر یو انسان کاغا د هر ژبې سره تعلق ساتي د هر رنګ او نسل سره تعلق ساتي خو چې نوم انسان دی نو په خساره کې پروت دی په تاوان کې پروت دی په زیانکارۍ کې پروت دی
په عمر بربادولو کې پروت دی، په عمر ضایع کولو کې پروت دی. الله قسم خوري چې هر انسان په زیانکاری او په تاوان کې پروت دی. لفی خسر، دا په تاوان کې دی. او تاوان خسران هغه تاوان ته وایي چې د اګیستو او د خرڅولو په باب کې سړی ته راشي څه علي یا څه خرڅوي. نو دا منګه الله سره کومه بیعه کړې ده او کومه شرام کړې ده چې قرآن د انسانیت په باره کې وایي چې انسانیت په خساره کې دی او په تاوان کې پروت دی. عزتمندو هغې ته اشاره قرآن کې راغلې ده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د مؤمنانو نه د هغې مالونه او نفسونه په عوض د جنت کې اخیستي دي. یعنی دا نبی صلی الله علیه وسلم په دې حج چې به ختم شو، په مینا کې به خلک لا ایسارو لکه څنګه چې اوس حجیان ایساري هلته، نو خلک به ایسارو، نبی علیه السلام به پکې چکرې وهلې او په دې یو یو کیم ته به ته د یو یو قبیلې هغه علاقې ته به ته او دا به ورته ویل چې څوک به ما ځان سره بوځي چې ما سره کومه امانت دی د الله چې زه هغه امانت هغې ته ورسوم. څوک به زما دا ذمہداري قبوله کړي چې زما حفاظت به وکړي او ما به ځان سره بوځي. هېڅوک نه تیارېدل. د تمامې دنیا مخالفت و آسان کار نه و. نو یو کال روایات او د حدیث کې راځي، بخاری کې حدیثونه دي، شپږو کسانو د مدینې د باشندگانو سره پیغمبر خدا ملاقات وکړو. هغې خبره ومنله او نبی علیه الصلاة والسلام دا ملاقات ورسره شپې یوه نیمه بجه په ټیم باندې وکړو. په عقبه د جمره عقبه چې ورته وایي دا یو شیطان چې دی د دې خواته یو ډیری ده، په دې ډیری د پاسه باندې مشرکان اوده پراته دي په مینا کې، او نبی علیه السلام د هغې سره ملاقات وکړو، خبره ومنله او ویل کال به بیا انشاءالله ملاقات کوو. کال بیا 1200 کسانو سره په هغه ټیم باندې دا ملاقات وشو، 1200 کسانو سره، او هغې سره هم دا خبره واد ویدو شو چې تاسو لاړ شئ ولته کار وکئ او بل کال به انشاءالله بیا اخري ملاقات کوو. بل کال د حج په موقع باندې هم په هغه مقام او په هغه ډیری باندې په هغه ټیم باندې اویا کسان انصاری مدینه د نبی علیه السلام سره ملاقات وکړو او په هغه ملاقات کې دا خبرې رالې عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه هغه ترجمان دی او ویان دی او مشر دی د انصارو د ډلې د نبی علیه السلام سره هغه خبرې کوي. هغه وویل چې د الله پیغمبره ته موږ ته خپل شرط بیان کا، موږ ته خپل شرط بیان کا، ستا څه شرط دی او ستا د رب څه شرط دی دا موږ ته ووایه چې موږ دا پوره کولی شو که نه. وی زما د رب شرط دا دی چې یو به منې یو هېڅوک به ورسره شریکوئ، دا زما د رب شرط دی. او زما دا شرط دی چې زما به داسې حفاظت کوئ لکه د خپلو ځانونو او د خپلو بال بچ چې کوئ، داسې حفاظت به زما کوئ، زه به درځم. نو عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ستا خو ستا شرط شو، ستا د رب شرط شو، فما لنا زمونږ دپاره به څه وي، موږ ته به څه میلاویږي په دې کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فلکم الجنه، ستاسو لپاره به جنتي.
ستاسو لپاره دی په عوض کې به تاسو لپاره جنتي. دا آیاتونه نازل شو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د مؤمنانو نه الله د هغوی مالونه او نفسونه د جنت په عوض کې اخیستي دي. جنت په عوض کې. نو موږ او تاسو د خپل ځان او د خپل مالونه او د خپل بال او بچه دا د جنت په عوض کې الله له ورکړي دي. زمونږ او ستاسو معاهده شوې ده، عهد میثاق، چې الله رب العزت د آدم علیه السلام په دې شا باندې خپل لاس ته قدرت راخ که او د قیامت پورې چې د آدم علیه السلام څونه بچي کېږي دا ټول راوواته. ما واړه الله په ټولو کې عقل واچو او ټولو ته دا وویل چې الستو بربکم، زه ستاسو پروردګار نه یم؟ موږ او تاسو ټول پای کې حاضر وو. موږ او تاسو دا وویلې چې ته زمونږ رب یې، الستو بربکم، او ته زمونږ پروردګار یې ربه. دا اقرار موږ کړی دی، معاهده هم کړې ده. موږ ځانونه الله ته حواله کړي دي. اوس انسان چې دا کومه معاهده کړې ده او کومه بیع او شرای کړې ده، په هغې کې اکثریت د انسانانو په خساره کې پروت دی. الله سې هغه وعده سر ته ونه رسوله. د الله توحید یې ګډوډ کو، اتباع د پیغمبر یې ګډه وډه کړه، د پیغمبر راوړی شوی دین یې معطل کو، بند یې کو. دا ټول په خساره کې پراته دي. مگر خوش قسمت خلق په دې انسانانو کې شته، خوش نصیب خلق شته، خدایي خلق شته چې د هغې څلور صفتونه دلته قرآن ذکر کړه چې دا څلور صفتونه په چا کې وي. دا ډېر خوش قسمته خلق دی، دا ډېر نصیبدار خلق دی چې دا څلور خبرې پای کې موجود دي. دا د خسارې نه بچ دي. ابوبکر صدیق هغه ملګري ته قرآن ویلي چې په حقیقت کې په خساره کې ته ستا دا ملګري پراته دي او دا یو ستا ملګری دا د خسارې نه راووته چې کفر یې پرېښو، شرک یې پرېښو، بت پرستي پرېښوده، بېدیني او بدعملي پرېښوده. دا ګټور دی. دا د څلور صفاتو مالک دی. الا الذین آمنوا، مگر هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی. دا خوش قسمته انسان دی چې هغه ایمان راوړي او مسلمان شي. او قرآن دلته دا ذکر نه کړ چې په څه ایمان راوړي. نو ایمانیات پنځه دي. ایمان راوړي په الله باندې، او په الله باندې د ایمان لنډه معنا دا ده چې الله یو دی، الله زمون خالق دی، الله زمون رازق دی، الله زمون کارساز دی، الله زمون حاجت روا دی، الله زمون قانون ساز دی، الله زمون مصلح او مربی دی. دا ټول د الله باندې د ایمان لنډه غوندې معنا ده. نو دا خوش قسمت خلق دی چې دا په الله ایمان راوړو او دې سره د الله تعالی په پیغمبرانو باندې ایمان راوړل چې تمام پیغمبران حق دي. آخری پیغمبر حضرت جناب محمد رسول الله خاتم النبیین دی. داغه نرستو اس قسم پیغمبر بل نه راځي، نه حقیقي پیغمبر راتلی شي، نه زویلی پیغمبر راتلی شي. څوک چې دا دعوی کوي دغه ملعونان دي، دغه کافران دي، دا اسلام د دایرې نه بهر خلک دی. او دارنګې د الله په تمامو کتابونو باندې ایمان چې د الله څومره کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور، قرآن او ډېرې آسماني صحیفې دي د سوونو په انداز باندې، دا ټول حق وي، دا ټول د الله د طرفه پیغاماتو، هدایاتو، تعلیماتو په هر زمانه کې دا د کار کتابونه.
په دې باندې به کار سمېده، په دې باندې به قوم خپله زندگی برابروله، په دې باندې به قوم فیصلې کولې. او آخري کتاب قرآن مجید. اوس ته قرآن د راتلو نه وروستو ټول آسماني کتابونه منسوخ شو، صرف یو قرآن پاتې دی. او قرآن په باره کې پر قرآن کې ذکر دی ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. چا چې په دې قرآن انکار وکړو نو اور یې ځای دی، اور ته به ځي، کافر دی. او دارنګې په د الله تعالی د الله په پیغمبرانو د الله په کتابونو او د الله په فرشتو باندې ایمان، دا هم په ایمانیاتو کې دی. په الله په فرشتو باندې د ایمان معنا دا ده چې دا د الله بندگان دي، لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دا د الله داسې بندگان دي چې د الله د هیڅ خبرې خلاف ورزي نه کوي او هغه کار کوي چې الله یې ورته وایي. موږ ته خو خدای وایو دا کار وکوئ، مونځ کوئ، موږ یې نه کوو، روژه ونیسئ، موږ یې نه کوو، پردی حق وخورئ وی خوري، غلا مه کوئ، زنا مه کوئ، جواري مه کوئ. موږ دا یو کار هم سرته ونه رسوو. او آخري پنځم ورځ د قیامت باندې ایمان، وبالآخرة هم یوقنون، خالص په آخرت باندې یقین کول. څنګه چې دا زندگی یقینا ختمیږي، دا موږ چې پکې یو نن دی او که سبا دی، موږ ته ټیم معلوم نه دی، د دې ګارنټي نشته. د دې د الله په علم کې ګارنټي ده، زما او ستا په علم کې د دې ګارنټي نشته چې آیا زما او ستا دا ټیم دا زمونږ را کلونه میاشتې دا ورځ یو شپې او دا ګنټې او دا منټونه او دا سکندونه دا ټول په شمار دي. دا موږ او چې تاسو کومې ساګان یلو دا ساګانې زما او ستا په شمیر دي. نو چې دا په شمیر دي نو کوم شی چې د شماري هغه ډېر زر ختمیږي، نو کېدای شي زما او ستا زندګي ډېره زر ختمه شي. ته وایې زه به ځان ورته برابروم او ځان به دې له به خیر دی، ټیم به راشي او زه به بیا چې کوم دی ښه مزېداره خپل شکل و شباهت به هم د اسلام په شان ساز کړمه او زه به بیا چې کوم دی منځونو له هم زور ورکړمه او زکاتونو له به هم زور ورکړمه، خیر دی لا ټیم شته دی. او ناڅاپه دا مرګ راشي او د سترو د سکندونو کې سړي ته راشي، سړی حیران او دلق به پاتې شي. د توبې موقع باندې کله کله بدقسمتو ته میلاو نشي. د دې وجې نه ایمان راوړي په آخرت باندې چې واقعي دا زندگی ختمیدونکې ده او دا پانی زندگی ده او یو بله زندگی ده، باقی زندگی ده، نه ختمیدونکې زندگی ده. د هغه زندګۍ د خوشحالۍ دپاره، د هغې کې د سوکالۍ دپاره، هلته د سرخرویۍ دپاره کار کول. په دې باندې ایمان یو، په دې باندې عقیده ای. دا چې سړی مومن شو دا د خپل ذاتی کمال دی، د دې تعلق د ذات سره دی. وعمل الصالحات او عمل د نیکو کوي. خوش قسمته انسانان هغه دي چې یو ایمان راوړي او دویم عمل صالح وکړي. او د اعمال صالحه او د صالحات جمع د صالحاتو، یو عمل نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، پنځه نه، شپږ نه، اووه نه، اته نه، چې څومره نیک اعمال دي دا ټول کوي. چې د نیکۍ لار ورته میلاویږي نو ورمنډه کوي پې، چې نیکۍ کار ورته میلاویږي ورمنډه کوي پې. او دا نیک عمل دا د الله د اطاعت نه عبارت دی. د الله اطاعت په اوامرو کې دی چې مونځ کوئ، روژه نیسئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، جهاد کوئ، د اقامت دین دپاره او د دین د سربلندۍ دپاره کار کوئ، د دعوت الله کار کوئ. او غلا مه کوئ، زنا مه کوئ، جواری مه کوئ، بدی مه کوئ، بد عملی مه کوئ، د یو بل وینې مه تویې کوئ، د یو بل مالونه مه خورئ، د یو بل عزتونه مه خرابوئ،
د یو بل غیبتونه به کوئ دا ټول اعمال دا نه کول اعمال صالحه دی دا کارو نه کول عمل صالح دی او د نیکو کول عمل صالح دی او دا هم د انسان ذاتی عمل دی ایمان او عمل صالح دا د انسان خپل ذاتی کمال دی فی نفسه کمال دی او شریعت اسلامی دا منگا تا دا انفرادی اصلاح حکم کئی او دا اجتماعی اصلاح منگا تا حکم کئی منگا تاستا دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا آڈر دے چی خپل اصلاح با پخپل باندے کئی دا خپل نفس خپل مستقبل با پخپل باندے پی جنی پاگی بروانی گی نیکی با کئی دا گناہون نا بزان بچ کئی دا ذاتی کمال لے دا غا انفرادی اصلاح دا دے تعلق دا سڑی دا ذات سر دے او دا نور دو خبری چی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یو بلتا دا حق وصیت کئی مشر کشر تا او کشر مشر تا زنانا نارینا تا نارینا زنانا تا پویا ناپویا تا او ناپویا دی پویا تا وی پویا نا هم کل کل غلطی کی ناپویا سڑے بورتو چی سیب تا خو منگتا بیان کرے ہو تو خو پخپلا ورا دی داری سنگ چلو کو نو تواسی اصل کے باب تفاعل لے گریمر چاوے لئی دی خاصا تشارک دی نو مانا دا ندا چی یو طرف نبو وعظ و نصیحتی نا آر یو مومن بدبل مومن دا پارا خیر خواهی هر مومن بدبل مومن دا پارا داعی وی او هر یو مومن دبل مومن دا پارا دا با آئینی داگا دا پارا نو تواسی بالحق دا اجتماعی اصلاح دا چه تبا روانی گی او کلی پا کلی باندی او کور پا کور باندی زیو خلقو تبا دا دعوت ورکے دا یو اللہ دا منلو او دا عمل صالح دا کولو او دا اللہ دا دین دا رائج کولو دا دعوت پا خلقو لورکے دا حق دعوت پا ورکے دا باطل نا دا بیدینی نا دا بد عملی نا دا بد چلنی نا بلکہ دا نیکی دعوت پا خلقو لورکوی دا با زمانگ استاسو کاری زمانگ استاسو مشرم دارے چه دعوت الالحق چه منگ با یو بلتا دا حق دعوت ورکو یو بلتا با حق طرف ترابلو یو بل با پا حق بانی پویکو یو بل با پا حق بانی روانو نو دا با زمانگ استاسو اجتماعی اصلاحی خدا اجتماعی اصلاح چه تاسو کلم کوئی نو دا انتہائی مشکل کار دے انتہائی گران کار دے دیر گران کار دے الحق مر ولو کان در دا مشهور مقوله دا عربی چه دا حق ملغلری دی خود رخی دی دا چه تا دا سے بید لحاظ نا سپا سپا بیان شروع کی نو دیر خلق غل رازنان زناکار فاسقان پاجران دا کرپشن کون کی سود خورون کی سودیان دا ناکارا عملون کول دا دا هیرونو او دا چکم دے دا آئیسو دا قسم تجارتون کول دا چی تا سپا سپا ہوئے چی لکا تا خدا کار کے بیا دے ذہنش تخا خو منگا دا سکو چی منگا کلا دا آگا طرف دور تراتاو شو کلا دی طرف دور تراتاو شو نو یار پویشی چی دا خبر خوی گوری ماتا وکڑا خوا نہیں ماتا وکڑا نو دا دیر گران کار دے ویسے کرنی یو دیر بزرگ تیر شوئے دے لوی علم دے دا صحابو شاگرد دے دا سے کلے اولسی پریخی و بارتا ہوتے و پشڑا کے چرتا اوبری آئی کہ خفیخ کا تکڑی و ناس تے خپا سو پر آگئے اویس سکاوی دلتا کلے دی پریخی اولسی پریخی دے خلق دی پریخی دلتا راگلے اگر ما یو کار شروع کرے دا کار چه سو کئی آیا رانی او داگا دوستانی نہیں دوستانی ختمی گی
دلته څه کار شروع کړی نو اویس قرنی رحمت الله علیه ورته وفرمایل فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدعا للمرء صدیقا خلق نیکو ته رابلل او خلق د بدونه بندول دا داسې خوی او کار دی چې دا چا خپل که د هغه یارانې او دوستانې ختمیږي زه پرې مقبرو کې تقریر کوم نو کله کله یو سړی راته نږدې شي استاد لږې خوږې هم پکې وایه که نه ما چې خوږې کیسې خو درته خلک ډېرې کوي که ما ترخه وکړم څه چلو کو مرچکې هم خوند کوي په ډوډۍ کې چې لږ لږ ورسره خورې نو دا لږ لږ ترخه هم پکې خیر دی اورئ که نه زمونږ دا تقریرونه چې چا مور مړ شو نو مونږ په مور باندې بحث شروع کړو که رور یې مړ نو په رور باندې بحث شروع که پلار یې مړ نو پلار کیسې شروع او که ښځه مړه وه د ښځې کیسې ورته شروع دا خلک یو سړی بیمار دی او هغه بیماری معلومه ده او ته هغه ته نسخه نه ښیې چې هلکه د دې بیمارۍ علاج دا دی د دې بیمارۍ علاج دا دی د دې بیمارۍ علاج دا دی او ته هسې د دوایانو صفتونه کې چې پلانې داسې یو نسخه سازه کړې دوا دا راچل کوي زمونږ دغه کار دی مونږ کیسې کوو خلکو ته ښایسته ښایسته کیسې ورته کله ورته د کارغه کیسه کوو کله ورته د ټپوس کیسه کوو کله ورته د چرګې کیسه کوو کله ورته د ښځې کیسه کوو داسې ځوانان هم شته دی زما ښځه ډېره ښایسته راوړي پوهېږئ په دې باندې یعنې دا مولیان دي سړی ورته حیران شي نو دې وجې نه دا ډېر ګران کار دی نو څلورم صفت ضروری دی د خوش قسمته خلکو دپاره وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي په صبر باندې اصل کې صبر ویل کېږي بندولو ته نو دا خپل نفس بندول په طاعاتو باندې په عباداتو باندې خپل نفس را بندول دا نفس وای مړه سمله سهار وختي استاد خوب دغه دی دی ځه بانګونه شو په نیمه شپه بانګونه کوي دا خلک یا پرېږدی چې لږ ویده شمه دا زموږ حالت دی دې موږ په دې کنده کې پراته یو مونځ په موږ ګران دی روژه نیول را باندې ګران دي زکات راکول را ورکول دا خو راته داسې ښکاري لکه اسمان ته چې سړی خپل شي د دین دپاره کارونه دا موږ ته ګران دي ته موږ اوزګار نه یو یاره جي ما سره ټیم نشته او یاره جي ما سره ټیم نشته ټیم به درته پیدا شو چې را جامې دله وتړي که نه او په قبر کې دې کېدي او دا شناخت در باندې ولګوي تا ته ورې د دنیا د کارونو حقیقت معلوم شي چې ما د دنیا دپاره ځان نه اوزګاره کړی او د دین دپاره زه نه اوزګاره وم زما څه حالت شو نو صبر النفس على الطاعات والعبادات خپل نفس را بندول په عبادتونو په اطاعتونو د الله باندې دا ډېر ګران کار دی او صبر عن المعاصي د غلا نه ځان را منع کول د زنا نه را منع کول د جوارۍ نه را منع کول د نشهبازۍ نه او د شراب نوشۍ نه د سودخورۍ نه او د بېدینۍ نه او د فحاشۍ او د عریانۍ نه خپل نفس را بندول دا آسان کار نه دی دې ته وایي صبر عن المعاصي د ګناهونو نه خپل نفس را بند کا او درېیمه معنا یې دا ده چې الصبر علی المکاره په دې لار کې به مشکلات راځي د حق دا لار ده دا ډېره ترخه لار ده زمونږ حافظ عبدالرحمن به ویلي که نه ویل دا د نیزو په سوکو لار ده اندېښنې دي ګورې دا د اسلام په لار روانېدل او د اسلام دپاره کار کول په اخلاص سره کار کول د الله دپاره کار کول دا داسې دي لکه د نیزو په سوکو باندې سړی رواني د پاسه دا ډېر ګران کار دی دا ډېر مشکل کار دی نو خپل نفس د ګناهونو نه رابندول مشکلاتو نه رابندول په دې لار کې به قید و بند راځي
په دې لار کې به چې کوم دی نو د کلي نه شړل راځي، په دې لار کې به یارانې او دوستانې ختمېدل راځي، خو ته به دا خپل نفس دې ته جوګه کوې او رابند به یې کوې چې بس دا ټول به کوې. نو چې کله دا دوه کارونه وشو چې تواصي بالحق او تواصي بالصبر دواړه وشوه، نو دا اصلاح معاشره شوه. نو الله او رسول چې موږ نه څه غواړي، انفرادي اصلاح او اجتماعي اصلاح، دا زمونږ دواړو دا برابر شو اوس. نو موږ به هم د انفرادي اصلاح کوشش کوو، موږ او تاسو ټول خپل عمل، خپل عقیده، خپل معاملات دا به د اسلام په سوانچه کې اچو، او چې دا موږ د اسلام په سوانچه کې واچول نو بیا به موږ او تاسو بندگان خدا پسې به ورځو او هغې ته به وایو چې بای ما خپله زندگی د قرآن په سوانچه کې اچولې ده، ته هم را سره ملګری شه چې د ټول مخلوق اصلاح وکړو او دا ټول ملک د اسلام په رنګ کې رنګ کړو، دا ټول ملک د قرآن په رنګ کې رنګ کړو او دا ټول ملک د شریعت اسلامی په رنګ کې رنګ کړو او دا ټول ملک د الله شي، دا مخلوق د الله دی. نو قانون به هم دوی باندې د الله چلیږي، دا نه چې ځمکه د الله ده، اسمان د الله دی، رزق د الله دی، بندگان د الله دي او حکم به پې د انسان چلیږي. نو زمونږ کار دا دی چې د انسانانو د غلامۍ نه رایستل او د الله په غلامۍ کې ورکول، دا زمونږ میشن دی، دا زمونږ کار دی، موږ دا کار کوو. او که په دې کار کې موږ الله تعالی کامیاب کړو نو زه قسم خورم درته په الله باندې چې کوم قرآن نه درته لګیم، په دې مې د قسمي چې د الله صفت خاصه دی چې په دې تیر ژوند پسې به موږ ارمان وکړو او په دې باندې به موږ افسوس وکړو چې دا ژوند موږ نه په کومه الله العیب کې، په کومه بېدینۍ کې او په کوم پالتو زموږ نه دا زموږ زندگی ختمه شوې ده. دا زموږ او ستاسو دا زندگی به قیمتي شي، یو منټ، یو ګنټه، یو ورځ، یو هفته، یو میاشت، یو کال، دا به زموږ او ستاسو دا به قیمتي شي او د هغې په وجه باندې به الله رب العزت موږ او تاسو نه راضي شي، او چا نه چې الله راضي شه کامیاب، او چا نه چې الله خفه شه هغه ناکام دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عزتمندو دا درس موږ کوو، نو پرې مخکې خالي باندې چوټي وه، د مدرسو چوټي وشوله او دا نظم المدارس د موږ د مدرسو یو تنظیم دی، د هغې صدر زه یم. نو د هغې په دې ورځو کې موږ امتحان لرو په ټوله صوبه کې، سرپاسه تقریبا 500 مدرسې دي زموږ سره، 500 مدرسې. د دې یو ورځ باندې امتحان او یو ورځ باندې داخله او په یو ورځ باندې چوټي ده. نو دا د هغې دا یو هفته زموږ د دې چوټي وه. نو په دې کې چې څومره مشران دي د نظم، نو هغې نه موږ وفود ساز کړي په ټوله صوبه کې هم خوارې کړي او زه هم پکې نه وم ماف کړی، ما ته هلته وکړي دیر ته ځې او باجوړ ته به ځې. نو زه دیره دغه 4 ورځې دا په دیرو په باجوړ کې ما تېرې کړې. نو هغه د دې مدرسو متممان موږ راجمع کوو، ناظمان راجمع کوو، هغې ته طریقې ښایو چې په څه طریقه به مدرسه چلوئ، څنګه د یو بل نه طریقې زده کوو، چلونه زده کوو چې دا مدرسې به موږ څنګه چلوو، دا به څنګه آبادوو، دې کې به څنګه چې کوم دی کارکنان د دین دپاره پیدا شي، د اقامت دین دپاره کارکنان به څنګه پیدا شي، دا قسم خبرې او نوې مدرسې سازول پکار دي. ځکه چې یاد ساتئ بغیر د دې مدرسو نه والله که هېڅوک مسلمان هم پاتې شي. که موږ د خپله خور او مور پیژنو، موږ حلال او حرام پې څه نه څه پیژنو، دا د دې مدرسو برکت دی. د دې مدرسو په وجه باندې خو موږ هم دا علم زده کړی دی او ستاسو مخې ته ناست یو، ستاسو ته بیانوو. دا خو موږ په مدرسو باندې زه خبرې که ما ورته شروع کړو چې په څونه مدرسو به زه ګرځېدلی یم. نو دې وجې نه د خپلو مدرسو له توجه هم ورکوئ، د خپلو مدرسو سره امداد هم وکئ، او غټ امداد دا دی چې کم از کم یو بچی راولئ په دې مدرسه کې داخل کړئ. موږ سره د جینکو انتظام هم شته دی، د هلکانو هم شته دی. زه چې سهار راځم که نه نو دا زمونږ دا بازار بند دي، دا ګاډي په لیڼونو باندې ولاړي 4 واړو طرفونو، او دا ټول د جینکو او د هلکانو نه ډکي، او پیدا چې کوم را روان دي او په موټرسایکلو کوم را روان دي دا خو د شمار نه بار دي. یعنې په دې وړوکي کلي کې د مندڼي
او په دې وړه ایریا کې تقریبا 13-14 واړه به هلکان او جینکۍ د اډمې کالي تعلیم دپاره دي. خو تاسو ما ته ووایئ چې د دې مدرسې دپاره چې دې نه فیس شته دی او نه داخله شته، او ستاسو نه موږ غنم هم غواړو، جوار هم درنه غواړو، یو شی درنه غواړو، بل غواړو، او د هغې نه موږ تاسو له د ستاسو بچو له ډوډۍ هم ورکوو، خو تاسو دې ته هم تیار نه یې. او د هغې وجه اصل کې دا ده چې په دې ملک کې د شریعت نظام نشته. که چېرته الله د شریعت بالادستي راوسته او د شریعت او د قرآن قانون راغی، نو بیا به زموږ په دې مدرسه باندې ما ته بار سړی درخواستونه کوي چې مولوي صاحب زما راځي هم در سره درواله، زما دا لور هم درواله، دې ته م علم زده که، ځکه چې هغې باندې و بیا نوکري سړي ته میلاویږي، هغې کې ولې دنیایي مفادات راشي. نو موږ ټول په دنیایي مفادات، زه ځان څه ویم افسوس دی چې اډمې کالي تعلیم دپاره چې تش ته خېټې مسله ده، او سوا د دې نه پکې دویمه خبره نشته دی چې د یو نه به دوه څنګه سازې، د 1 روپۍ نه به دوه څنګه سازې، دا تعلیم دی. او د هغې دپاره د جینکو کمی نشته او د هلکانو کمی نشته، او مدرسې ویاړې پرتې دي، ورانې پرتې دي. قسم مې په خدای که د الله دربار کې موږ پیش شو که نه، او صرف دا موږ ته وایي چې در شئ مخ تورنو، تاسو ته ګوره، د شکلونو ته هم ګوره، تاسو ځان ته مسلمانان ویل، تاسو مسلمانان وایي، تاسو چا ته چا اسلام ښوده، تاسو خواله ورتئ؟ که چا درته دنیا ښودله ټول د هغه باندې ورسوري شوي وایي، لوی واړه او زنانه او نارینه. دې وجې نه د خپل مدرسې له هم توجه ورکوئ، د خپل درس له توجه ورکوئ، ملګري زیات کوئ، ملګرو یو کم از کم یو ملګری ځان سره راولئ. ما خبره په دې کې کوله چې په تیر ښاري باندې زه په دیر کې وم، د دې وجې نه هغه قضا شوی و، ما دوی ته ویلي چې تاسو ملګري خبر کوئ چې دا به چوټي د دې. نو انشاءالله العزیز چوټي به نه کوو، دا د خاري ورځ ده او د اتوار ماښام دی، دې ته به ټول که خیري توجه ورکوئ او ځان سره ملګري راولئ، او په ښه شوق باندې به کینو، او د دې قرآن او د سنت درس به کوو، او لږې مسلې به یو بل نه یادو. انشاءالله کېدای شي چې الله زموږ او ستاسو په دې منډو کې برکت واچوي، او په ملک کې د شریعت او د قرآن نظام راشي، او په دې په نتیجه کې الله موږ او تاسو نه راضي شي. نو الله دې زموږ او تاسو نه راضي شي. دعا وکړئ، یا زموږ پروردګاره زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي، او خاتمه زموږ د ټولو په ایمان باندې کړي. یا الله ما چې دا څه وویلي، الله رب العزته د دې الله مالا او زما د روڼو مسلمانانو له، او څوک چې زموږ د اواز اوري هغه ټول له د عمل کولو توفیق موږ له راکړي، موږ ټول په قرآن او سنت باندې پوهه کړي، او په دې باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. خدای زموږ په ژوند کې په پاکستان کې مکمل د شریعت نظام، د قرآن او سنت نظام راولي. خدای د دې سنت د نظام په وجه باندې دا ملک مستحکم کې، دا ملک خود کفیل کې، او دا ملک الله د سودي قرضونو نه او د سودي نظام نه الله دا ملک زر تر زر اخلاص کې، د دې په ځای اسلامي نظام، شرعي نظام، خدایي نظام، الله ستاره پیغمبر نظام، د صحابو نظام، او د ائمو مجتهدینو نظام، د محدثینو عظامو نظام راولي. او الله دا خوشحالي موږ له په خپله زندګۍ کې راکړي. څونه زموږ او ستاسو مشران وفات شوي الله ټول وبخي، څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول له شفا کامل عاجله ورکړي. زموږ ملګرو کې څه ضروريات دي چا الله هغه شرعي ضرورتونه یې سرته ورسوي. الله رب العزته زموږ د ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.